علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتخاب شوې ده دوستانو قیامت په ولې نه راځي موږ کمې زمانې ته پاتې شو یو ظالم لیول د خپلې ورندار سره اول غلط کار وکړو او بیا د هغه غلط کار نه بعد خپله ورندار ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کړه دا واقعه په ملکن کې رامخې ته شوې ده ملکن کې لیور راپاسي د خپلې ورندار سره په زبردستۍ باندې غلط کار کوي او بیا د هغه غلط کار نه بعد خپله ورندار ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کوي په کومه طریقه یې قتل کوي دغه ظالم لیول د ملکن لیویز نیولی دی پوره معلومات یې ترنه حاصل کړي دي هغه پوره معلومات تاسو سره زه په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاء الله خامخا وښئ زموږ خریواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو په ملکن کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه څه ورځې مخکې رامخې ته شوې وه چې د یوې ښځې قتل شوی او یا د هغې لاش په اوبو کې غورځولی شوی و خو چې کله پولیسو د هغې تفتیش وکړو نن د هغې قاتل ګرفتار شو قاتل بل څوک نه بلکې خپل لیور راوختو د لیور عمر یې 35 کاله دی هغه وایي چې ما د خپلې ورندار سره اول غلط کار وکړو بیا مې د هغه غلط کار نه بعد ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کړه وایي چې ما ورسره غلط کار نه کوو غوښتو خو په دغه وخت کې زه په ځان باندې پوه نه شوم چې زه په ځان باندې څه وکړم او څه ونه کړم خو ما خپل ورندار سره غلط کار وکړو بیا مې ورندار ته ډېرې زیاتې ځالګانې وکړې چې چاته مو ووایه زما نه غلطي وشوه خو بیا هغې خبره دندوره کوله دغه خبرې دندوره کولو په وجه باندې خبرې ښکاره کولو په وجه باندې ما له ډېره زیاته غوسه راغله ما چاړه راواخیسته او خپله ورندار مې په چاړه باندې وخله او ډېره زیاته په بد مرګ باندې مې قتل کړه او بیا مې موږ سره جوخ ولوده هغه وله کې مې وغورځوله او بیا مې هغې لاش په هغه وله کې وغورځو هغه ولې ځان سره لاش په هوا کړو پته نشته چې بیا د دې لاش کوم ځای کې پولیسو ته میلاو شو چې کله موږ ته معلومه شوه نو موږ د دې لاش پسې ورغلو او موږ کور ته راوړو دوستانو دا ډېره زیاته افسوس مقام وي چې یو ظالم لیول داسې قسمه کار کوي الله تعالی دې موږ ټول د داسې قسمه کارونو نه وساتي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله خامخا وغږئ زموږ خالي افغاني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام